د تحصیل مندن په سورا ګراوند د روایتي لوبې کبډي مقابله روانې دي. نن په دغه مقابلو کې د ضلع مردان او ضلع ثوابه ترمنځ نمایشي میچ وشو چې پکې د مردان ټیم د ثوابه ټیم ته ماته ورکړه او غټه ټرافي په خپل نوم کړه. د میچ په ګټلو د مردان ټیم کې لاړیانو د ډول فتاب بنگلې واچولې او د خوشاله اظهار یې وکړو. د نمایشی میچ مشر میلما د پاکستان تحریک انصاف فی کے 27 متوقع امیدوار و سابقہ ضلعی جنرل سیکرٹری عبدالکبیر خان ایڈوکیٹ وہ په اختتامی تقریب کې ناظم کوگاون جاوید اقبال خان صدر مندن سجاد علی کسان کونسلر وی سی سوراون گل صفا باچا د انصاف ویلفیئر ټرست سورا چیئرمین محمد افسر او صدر بختور شان علاوه کلاړیانو او تماشیانو ګډون کړي وو. راغلي میلمنو په کلاړیانو کې ټرافي او انعامونه تقسیم کړل. غټه ټرافي د مردان کپتان او وړه ټرافي د ثوابه کپتان ترلاسه کړه. په نمایشي میچ کې په خلوبا د مردان کلاړي زید باچا ته د مین اف دی میچ ټرافي ورکړې شوه. اختتامی تقریب ته د هتاف فوخ مشر میلما عبدالکبیر خان ایډوکیټ وی چې لوبې د روغ صحت ضمانت او د فرم د معاشري زیر دی. هغوی وی چې داسې رنګه مثبت سرګرمو سره د نوجوان نسل جسمانی او ذهنی نشونما کیږي او د هغوی په منځ کې د امن مینې او ورورولۍ رشتې پیدا کیږي. تقریب ته د هتاف فوخ ناظم کوگاون جاوید اقبال خان وی چې د مردان او ثوابه خلک هم په کوم مندن دی او مونږ هم مندن یو چې زمونږ منځ کې داسې لوبې ژوندۍ وي نو مونږ به د ورورولۍ په دې رشتو تړلي یو. سجاد علي په خلوبا د دواړو ټیمانو شکریا ادا کړه او داسې رنګه پروګرامونه یې د روښانه سباوون زیری وګرځاو. د سوراون کسان کونسلر ګل صفا باچا وی چې مونږ د ثوابه او مردان ټیمانو ته د مندن په خوره هرکلې وایو او تمه لرو چې دوی به بیا بیا راځي او همدغسې ښه لوبه وکوي. په دې موقع د مردان کلاړي او کوچ وی چې مونږ د ټول کراوډ شکریا ادا کوو چې مونږ یې سپورټ کړو. هغوی وی چې کبډي زمونږ روایتي لوبه ده او مونږ د ټولې پښتونخوا په شمول پنجاب ته هم میچونه لزو. چې کوم ملکونو کې ګراوډونه آباد وي نو د هغې ملکونو هسپتالونه به ویران وي. د وینا مقصد دا دی چې کیل کود یو فزیکل ورزش دی، مثبت سرګرمي ده. نو دې کې چې سړی مشغول نو جسماني طور صحتمند دی او د ډاکټر او د هسپتال د تلو ضرورت ورته نه راځي. دویمه خبره دا ده چې د دې کیل کود د میدان نه موږ ته سپورټس مین سپیرټ شي چې د ګټې په حالات کې یو حد کې دننه خوشحالي او د بیداد په شکل کې مایوسي هرګز نه بلکې د خپلو کمزوریانو نه زده کړه کول او آینده دویم میچ ته تیارېدل دي. عزتمندو دې ځای نه چې زموږ دا درانه میلمانه کم راغلي دي، که مردان دی نوم مندن دی، که ثوابه دی نوم زموږ وروڼه دي مندن دي او تحصیل مندن ته راغلي دي، ته موږ په خیرالې وایو، مبارکباد ورته پیش کوو. هار اجیت اټس پارټ آف د ګیم. دوه ټیمونه چې مخامخ شي خامخا یو ګټي بل بهلي. نو زه د مردان ټیم ته په ګټه باندې مبارکباد پیش کوم او د ثوابه ټیمو د ټیم حوصله افزایي کوم. دا روایتي کیلونه د دې ارګنایزینګ کمیټي د دې شکریا ادا کوم چې زمونږ په دې مندن تحصیل کې دا روایتي کیلونه ژوندي ساتلي دي. او څنګه چې سجاد رور خبرو وکړه چې ترقي یافته ضلعې چې کومې دي مردان او ثوابه د بونیر په نسبت باندې ترقي یافته ضلعې دي ترقي یافته ضلعې دي و هغوی د دې کیل لپاره زمونږ مندن ته راغلي دي. موږ ورته په خیرالې وایو، شکریا ادا کوو چې هغوی دلته رالو او موږ ته زده کړه وکړه. ډېر وخت پس ته کبډی یو موقع میلاو شوه. خو عزتمندو د دې لږ وخت نه زه فایده علم. پروز کال نه بل کال په دې ځای باندې په دې ګراوند کې د کبډۍ یو میچ و. ما ته دلته ملګرو دعوت راکړی و، موږ پکې شرکت کړی و. هغه موقع باندې ما یو خبره کړې وه د کوګان نه ناوګۍ پورې دا روډ چې کوم دی نو د هغه وخت کې کچاو. په هغه میچ کې تاسو ریکارډ راوالی شته، عمران بونیري صاحب هم موجود دی، میډیا هم موجوده ده. په دې مقام باندې ما دا خبره کړې وه هغه وخت کې چې که چېرې دا روډ باندې ستاسو په 2 هفتو کې کار شروع نه شو نو آینده به موږ د سیاست نوم نالو. نن الحمدلله زه ډېر په فخر سره وایم زما پکې یو ناقص غونته کې کردار و په دې روډ جوړېدو کې. هغه روډ کوګاټو ناوګۍ چې دی نو نن بلکل تاسو ته مخې دی. عزتمندو مشرانو دا سیاسي موقع نه ده،
د ټولو سیاسي جماعتونو موږ قدر کوو عزت کوو احترام کوو سیاسي خبرې کول نه غواړم خو زموږ مشر عمران خان هم د دې کھیل د میدان نه وتی دی نن د جیل د سلاخونو نه وروسته دی خو زموږ د مردان او د ثوابۍ دارونه ناست دي د مندڼ مشرانو ته د مندڼ زلمو ته د مندڼ کشرانو ته بلکې ټول بوریر ته دا تیر ځل ډېر د افسوس مقام و چې PK 27 په ټولې صوبه کې پاتې شو تاسو خپلو دې وروڼو ته وګورئ دا هم مندڼ دي که د مردان دي او که د ثوابۍ دي د دې نه زده کړه وکړئ هغلته د لاټین رڼا پاټۍ والا او دا دوغلي چغلي سیاست چې کوي دي خاتمه کړ ده په درېیم ځل باندې زده کړه وکړئ او انشاءالله تعالی آینده الیکشن په 8 فروری باندې به د دې ظلمونو بدلالو او په بهري اکثریت باندې منظوره ده انشاءالله چې تاسو ماندړ یې امنګ ماندړ یو مردان چې دام په ماندړ کې راځي ثوابې چې دام په ماندړ کې راځي او دا په کم تحصیل کې چې د کلاریانو له بوکړه د تحصیل تم ماندړ وي نو دا ورو تاسو خپل علاقه که تاسو بیا لپاره تاسو بیا لپاره څه خدمت راځي صدقه راځي نور ډاکټر راځي کچره تاسو د علاقې تحصیل راځي نو دا علاقه چې د جنت یو ټوکړه ده تاسو یې له دې زرخیز زمکي د دې غرونه د دې نخترو دا په پاکستان کې د دې موسم وګورئ دلته نه ګرمي زیاته ده نه سردي زیاته ده دلته معتدل موسم دی دغه سره دی عوام ډېر زیات ښه عوام دی لکه تاسو سیل راځي چکر راځي نور موږ به هر ټیم تابعدار یو او که څه خدمت یې نور موږ به تاسو ته هر ټیم خوش آمدید وایو دواړو ټیمانو ته مبارکباد پیش کوو دومره ښکلې لوبه مو وکړه تاسو چې د سپورټس مین سپیرټ مظاهره وکړه د دې فټنس مظاهره وکړه او دا گیم مو اختتام ته ورسو په خوشاسلوبۍ سره په خندا سره نو د دواړو ټیمانو ته سلوټ پیش کوم او مبارکباد ول ورکوم خو د ټولو نه زیات که مبارکباد مستحق د دې ټورنمنټ او د دې میچونو انتظامیه دا چا چې دا پروګرام ارګنایز کړی دی زه د مردان کبډۍ ملګرو ته د صحابه د کبډۍ ملګرو ته مبارکي ورکوم دا موږ یو خلک یو یو وروڼه یو ټول د پښتونخوا یو موږ هم کمالځي یو مردان والا هم کمالځي دي مردان والا د صحابه والا هم زموږ وروڼه دي ټول مردان او صحابه مردان دا ټول زموږ وروڼه دي دا چې موږ مازدیګر کې یو ځای کېږو دا موږ یو بل سره ورورولي جوړو جنګ جګړې بند کوو ښه اخلاق به چلو په ټول پونیر کې به ښه اخلاق چلو د دې لپاره موږ دا ټول خلک راغونډ کړي دي هارون دا راته ووایه تاسو د مردان د کبډۍ د ټیم سره راغلي یې کوچ یې کپتان یې او په د کمالدو په خاوره د مندڼ په خاوره هم د کبډۍ میچ د ثوابۍ نه وګټو فیلینګز هم څه دي احساسات هم څه دي او کم ځای د میچونو لپاره ځای ته السلام علیکم اول خو ستاسو ټولو ډېره مننه کوو د تماشګرو ډېره مننه کوو ګیم ډېر ښکلی وشو موږ ډېر سپورټ راکړو او ګیم له موږ ثوابۍ ته ځو پېښور ته ځو 400 ته ځو پنجاب ته ځو ډېر ګیمونه مو کړي دي او ماشاءالله لوبې ډېره مزه وکړه موږ ډېر سپورټ راکړو مشران کشران تماشګر ډېر ښکلی میدان ډېره لوبه کلاریان د سرشتي د کبډۍ که نه صرف عام دغسې شته دي جی کومو محکمو کې ګیم کې د پنجاب ریډمنټ دی کې کړي دي نه محکمو کې څوک شته پولیس والا یا وابدا والا ده نه دی کې نشته دي دغه کې نشته دي بیا به راځئ که نه کراوډ خو دې دی که ډېر زیات ان شاء الله ډېر رړم ولګېږو ماشاءالله او ډېر ښکلی کراوډ یې جوړ کړو ان شاء الله ډېر موږ بار بار به راځو جی گیم دی ټول لکانو ته پکاري چې دا گیم کوي نشو نه تماشو نه د دې نه ځان په امانو ساتي نو ان شاء الله چې دا کشري کل به خوشاله پوه شي د دې کیلونو نه ښه شی نشته د سګرټو نه نشو نه تماشو نه د دې نه ځان بچ کړي نو ان شاء الله زنګ د کلاریانو ته وګوره ټول خو روغ دی او دا سره د کبډۍ او د لوبو دغه برکت دی زما په خپله پرزونې کړي دي خو بوډاګان شو اوس خو نشو پرزونې شته هم نه کاکا دا راته ووایې د کبډۍ د یو کلاړي تیارولو کې څومره ټیم لګي یاره جی چې لګي نو کال یو نیم کال پکې لګي په دې کې یو نیم کال کې چې ځان بچ کوي او تجربه کوي نو جوړېږي ښه یو نیم کال کې جوړېږي یو نیم کال کاکا دا روایتي کیلونه دي زمونږ ستاسو د علاقې د مردان د ثوابۍ د بونیر خاص کر د تحصیل مندڼ دا روایتي کیلونه دي او دا روایتي کیلونه د دې موجوده دور په دې کیلونو کې رکېږي څه پیغام لرئ نوجوان نسل ته نو ان شاء الله رکېږي به نه چې شوه کوو تاسو لکه زموږ دا مشرانو تاسو میډیا ته سپورټ راکوئ نو دا به ختمېږي نه دا به ترقي کوي که خیر
تاسو د دې لپاره هلې ځلې کوئ نوي کلاړیان تیاروئ نوي واړه لکان جوړو ورو